زما د کام دا بچی لګیا دی د ملک د استقبال او د استحکام دپاره هغوی لګیا دي خپلې قربانۍ ورکوي خپل بچي پرېښي دي او زمونږ د حفاظت دپاره زمونږ تحفظ دپاره هغوی په 15,000 فوټ بلندۍ کې په اور کې لګیا دي ظالموں کے راہ میں کڑا ایک چٹان ہے ظالموں کے راہ میں کڑا ایک چٹان ہے وطن دشمنوں کے لیے بڑا طوفان ہے پاک آرمی زندہ باد پاکستان پائندہ باد پاک آرمی زندہ باد پاکستان پائندہ باد. ګرانو کتونکو اورنګزیب نسیم شاعر امن په نوم باندې یادېږي زموږ سره په دغه پروګرام کې موجود دی. اورنګزیب صاحب لکه دا کوم 12 کالو شو په دغه صوبه کې دغه حکومت را جوړ دی چېرته ترقۍ مخکې ویني د سوکالۍ مخکې ویني سیاست ته په کوم نظر ګوري؟ یاره زه خو د تحریک انصاف د سیاست چې کوم دی دا د اوبو بربړکۍ کړم دا نه سیاست ته دا یو فساد دی او قیامت دی په دې پښتونخوا باندې او باقي چې کوم دی د دې باني چې ورته وایي چې موږ د باني دپاره لګیا یو دغه کوو د دې مطلب دی چې د وطن او د ملک دپاره نه صرف د باني دپاره دوی لګیا دي د دې ملک د وراني کوشش کوي او زمونږ فوج خو الحمدلله یو داسې فوج دی چې دا د ملت پاسبانان دي دی چې د دې وطن او بلکې ټول اسلامي ملت او د نړۍ دپاره زمونږ فوج چې کوم دی نو دا الحمدلله منل شوی فوج دی یا که د سن 65 لړۍ راغلې ده دا په 19 کاله کې په 19 ورځو کې یو جنګ شو او د هندوستان نه چې کوم دی نو 5000 او رقبه میله چې کوم دی قبضه کړو په هندوستان کې جنګېدل او په 15000 فوټ بلندۍ کې زما د کام دا بچی لګیا دی د ملک د استقبال او د استحکام دپاره هغوی لګیا دي خپلې قربانۍ ورکوي خپل بچي پرېښي دي او زمونږ د حفاظت دپاره زمونږ تحفظ دپاره هغوی په 15000 فوټ بلندۍ کې په اور کې لګیا دي خپل بچي نه ویني او صرف د خپل قوم ویني د خپل وطن ویني نو زه به څنګه د خپل فوج چې کوم دی نو راپاسم او د هغوی دغه به وکړم هغوی غندنه به وکړم زه امن جرګې په وساطت باندې ټول قوم ته ټول مسلمانانو ته پیغام ورکړم د پاکستان چې د خپل فوج په شا باندې مضبوط ودرېږي ملاتړ شي او که دا فوج نه وي خدای مه کوه دا یو سازش دی دا یهود سازش دی دا د یهودیانو یو فلسفه ده چې کله هغوی یو 100 کال یو ځای ته رسي نو هغوی داسې یو سړی پیدا کړي چې هغه د هغې خلکو دپاره چې کوم دی نو ذخیر قاتل بیا وروسته اخره کې جوړ شي دی لګیا د ریاست مدینه په نوم باندې کو خو زه ورته دا یو دغه ورکوم چې ریاست مدینه د پیغمبر علیه الصلاة والسلام په زمانه کې وه خو هغوی چې کوم دی د هغې نه مخکې د خیبر یهودیانو په دغه ځای کې خپل یو ریاست جوړ کړی چې علي کرم الله وجهه په لاس باندې هغه ریاست د هغوی دڼې ونې شو او ریاست مدینه صحیح سر جوړ شو د هغه د یهودیانو هغه ریاست چې کوم دی په دې ملک کې قایمول غواړي دا یو سازش دی یو سازش ته لاندې راغلی دی نن د ملک سره دې څه کار شته معاشي پایه بالکل جام ولاړه ده مزدوران په ټپو ناست دي په ملک کې چې کوم دی مکمل بېروزګاري ده تباهي روانه او بیا خاص کر په پښتونخوا کې د ورشه په پنجاب کې چې کوم دی ما تپوس کو زما یو بچی په پنجاب کې واده ده ما یې تپوس وکړو چې بچی د بجلۍ د سیستم څنګه دی لوډ شیډینګ نو هغوی راته چې دا په ټوله ورځ کې صرف 1 غنټه بجلي نه نو ټوله دغه بل ښه صحیح راځي هسې ټیک ټاک راځي نه لوډ شیډینګ شته او نه دغه شته او باقي چې کوم دی دا د مزدورانو دپاره هغوی یو اعلان کړو چې مزدورانو دپاره دغه ګورنمنټو د پنجاب هغوی دپاره مکمل چې کوم دی د جنورۍ نه د 10,000 روپو د مزدورانو دپاره چې کوم دی اعلان شو هغه ته کلو په کلو ملای دی چې کوم اعلانونه کوي هغه چې کوم دی د اوبو بلبله کوي دی صرف سلطان راهي د مصطفی کوري شي هغه کردار ادا کوي منځ کې دی دا زمونږ د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی چې کوم دی دا مکمل چې کوم دی لیونی دی مینټل دی او دی چې کوم دی د قابل نه دی نو زه چې کوم دی آرمی ته پاک آرمی ته زما د اردو او دغه دی زه به ان شاء الله تعالی چې جی ایچ کو کې پروګرام جوړ شو دا هغې به صرف دا اردو نظم ما لیکلی زه به ان شاء الله تعالی ویم مکمل شو هغې کې صرف یو 2-3 شعرونه تاسو ته ارکوم اردو کې چې ظالموں کے راہ میں کڑا ایک چٹان ہے ظالموں کے راہ میں
कड़ा एक चट्टान है, वतन दुश्मनों के लिए बड़ा तूफान है। पाक आर्मी जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाक आर्मी जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद. دا ما لیکلی دی او ان شاء الله تعالی کوم کراله او زه تانه دا لغه کوم کو چې ته مو کراله مال راک او زه به ان شاء الله دا نظم د امن د جرګې په وساتت سره د خپل پوت پشان کوي. زما زلمی کوله پښتنو رونو مکوي د دې ملک او په دې وطن باندې رحم وکړي. د دې خلکو دغه نه کلار شي دي نستاسو په خیر خواهان کې دي شي دي د کرپشن آغا او دغه جوړ کړی دی بازار ګرم کړی دی چې نن په هر اداره کې دی لګیای دی خپل ټوټان کې نولې دي او په لکونو په دا کې ځکه یو سړی نو مخلمانو نو مې نالم خو هغه دی او ګوري چې هغه سو وکړل هغه کم کردار په دې 12 کال په دې حکومتونو کې راغلي دي او کم دغه کم عروج ته ورسېده چا به ترکانې کولې چا به سکول نن داوی په اتا ته لس لجب کورونو کې زمکو کې بنگلې او اجري جوړ کړي او یو داسې وو چې هغه د خپل کور باندې بورډ لګولې چې بنگلا برای پروخت نن داغه په پنجاب کې زمونږ د اوتی دی په پنجاب کې ایمنه دی نن سبا په پنجاب کې داغه په زرګونو زمکه اغستره دغه شانتي نورم بلا د چا په نوم باندې زمکه اغستی لګیا دي او دی وی چې زمونږ سره کرپشن والے څوک نه زمونږ د کرپشن خلاف دی مکمل په دې صوبه کې چې کم دی کرپشن کوي او د دې ملک او د دې پښتونخوا ته بای کوي بس نور څه نشته. ډیره زیاته مننه ګرانو کتونکو. دا اورنګزیب نسیم صاحب چې د مردان سیمې سره تعلق ساتي تاسو دغه خبرې وریدلې او دا خبرې چې کم دي نو سره مخ کې شیر کې مننه.